سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر 15 دی آیت کریمہ کی اللہ تعالی مسئلہ توحید ذکر کئی سرد مثالنا او دی مخ کے احکامات سرهم لگی مثال سر ذکر کئی چی مثال سر خبر آغا ذہن تخکوزیگی آغا زڑکی و مزغو کی پخشی آغا بیائی ریگی نا رنبے جملہ چی ذکر کئی اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی رنا کون کی دا اسمانون و دزمکی دے دزمکی و اسمان تو گورا دزمکی اسمان رنا کون کی اللہ تعالی دے دے کائنات کی چی نور پیدا دے دا دا اللہ تعالی دا وجہ ندے و انسان کت پزان کی نور اور رنا پیدا کول غوارے توے چی زما دا زڑوم منور شی پدے کی رنا پیدا شی دا سی رنا چی پاغی سر از حق و باطلو پی جنم پاغی سر ما تا دا زندگی پا حس یو موڑ کی اس قسم مشکلات نہیں زجی کم یو کار توڑان دکیگم اغا کار ما تا اللہ تعالی سمی و ما تا خی چی دا کار دا گناہ دے دا غلط دے و دا نیک دے دا کوا مزاج میں دا سی جوڑ شی کدا جوڑول غواری نو دی زڑکی با اللہ تعالی حقیقی معنوں کی زیور کے حقیقی معنوں کے اللہ تعالی زیور کل داری کہ زندگی بدا اللہ تعالی دا احکام مطابق تیرے دانا چی زڑ در توی چیر دا کار نیک تی مراشدہ بوکم او که زڑ را توی یا چم گاونڈ و ماحول وی چی دا کار نیک ندی دا مکو نابنکو زمانگنن سبا پا عمومی افواہ پس روانیو چی عمومی افواہ آغسدہ دیتا نگورو چی حق آغسدے حق مسئلہ و حق خبرہ اگر آغستلہ و پاغیبانی عمل کول اغا زمانگ پا ذہنونو کی نشتا عمومی فضا تا گورو چی اکثر عمومی فضا پا کم طرف باندے روانا دا بس پاغا طرف باندے روانیو لکہ داغین یو مسئلہ پنن ورزو کی اغا 15 دا شعبان روجہ دا چانا تا پوس کے او یرنن 15 دا شعبان دے او ما روجہ نیولے دا او دیش پا دا اغا شب برات تی دا سولی عمومی افواد سے روانہ دا اخبارون دا دین ڈک دی فیس بک دا دین ڈکی دی نو دیتا نگورو چی شریعت آغا سری احادیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی خو بس عمومی افوادا او آغا شید روان دی راشا چین روجو نیسا حقیقی سنت مپریخو دی حقیقی سنت داو صحیح احادیثو کدار آگلی دی چی پا میاش کی دریر وزی روجی نیول آغا دریر وزی چکل دا سپوگمی سپین شی سپینوال آغا زیاد شی رنا زیاد شی بیا پر روزو کی اختلاف تی یو لسم دو لسم دیار لسم یا چینو دو لسم دیار لسم سور لسم یا دیار لسم سور لسم پینسل لسم دا اسلامی میاش تی دا دریر وزی روجی چی چاو نیولی دیتا ایامی 20 وی دا روجی نیول دا سری لکٹول میاشی چی روجو نیولا نو چی ہر میاش کی دا دریر روجی نیسی نو یو لسوانا میاش تی پروجہ کی حسابی گی نو ٹول عمر بے پروجہ کی نا آغا چاہتم نی یادی آغا سوکم نپی جنی چیر دا دریر رزی روجی نیول گواری اپا 15 بانیاری او چیو نا آغا روجی نیولا دا عمومی افواہ اللہ نور السماوات عمومی افواہ پس مزا راشا دین سوئی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سوئی او قرآن مجید چین آغا سوئی اللہ نور السماوات چه حقیقی معنوں کے دے اللہ تعالی پر زڑک زیور کو
او چې هغه سوی پاغه پسې زندگی روانه کړه ستا د زړه به منور شي په تورو تیارو کې بتا ته چې نه هغه رڼا پیدا کیږي سړی راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د قبیله سردار دی لوی قبیله دا غي سردار دی او راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خبر اترې وشوي ایمان یې راوړ واپس زی شپرا نبی علیہ السلام ته وی یاره مال سنخه پکار ده چې خپل قوم ته لاړ شم نو چې هغه ماومني چې دا حق خبره او د چینو حق ایمان راوړي نبی علیہ السلام ورته عزت ته بنخه ملو شي هغه روان شو د شپې ټیم دی تیار شو چې نو پتندې کې رڼا ولګېدل او مخامخ لار وته رڼا شو دا رڼا ولې ملاويږي دا رڼا ځکه ملاويږي چې هغه په دین پسې لاړ او حق دین پسې لاړ چې حق دین پسې لاړ او د زړه نه قبول کو تورې تیارې ورته په دنیا کې رڼا شوې دعا غواړي الله که خپل قوم تلارم نو زما قوم به وي چې مخې مسح شوی دی د تندین رااله دا رڼا بل څه ته واړوه رڼا د تندین رااله او په امسا کې ولګېدله امسا به یې نیولې وه او هغې به د بیټرۍ کار کوه الله نور السماوات والارض الله رڼا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی ځمکې اسمان له رڼا الله تعالی ورکړې ده مسلمانه په دې زړه کې الله تعالی له ځای ورکه ستا د زړه به هم چې نه هغه منور شي مثال ذکر کوي مثل نوره کمشکات فیها مصباح مثال د رڼا د الله تعالی سره مثال د رڼا د الله تعالی دا سره لکه ډیوا چې ډیوا هغه بل شي او دا ډیوا په تاخ کې پرتی او دی ډیوې ته بیا شیشوم لګېدلی او شیشوم صفای خیرې په باندې نه او په دغه ډیوه کې چې کم تیل دي نو هغه تیل هم پاکي هغه تیل هم صفای لکه زیتون او د خونه تیل چې هغه داسې صفای چې پړقیږي بالکل پړق وي هغه تیل چې نه هغه په دې کې پراتی او د دې نه دغه ډیوه بلیږي دغه ډیوې رڼا په دې تاخ کې به څومره زیاته یو سنو الکانو خونه لیدلې مخکې لاټینونه وو لاټین به چې شیشه هغه څومره پاکه وه تیل به پکې هغه څومره خو نو هغې رڼا به هغه هم رښیسته وه هغې به چې نو لوګې نه کو هغې به چې نو او چې بیا به یې په تاخ کې کېښودله نو تاخ به هم رڼا کو ټوله کمره به هم چې نو هغه رڼا شوه د الله تعالی د دې نور د دین مثال هغه داسې دی لکه ډیوه ده او هغه ډیوه چې نو بلیږي او ډیوه کې چې نو غیر چاپیره ورته شیشه پاکه لګېدلې ده دننه پکې چې نو کم تیل دي نه تیل هم ډېر زیات صفا دي انتهایی چې نو هغه پاک دي چې دغه ډیوه بلیږي د دې رڼا به څومره ښایسته وي د دې هغه ښایست به څومره زیاتي دقه شانتې مسله د توحید ده دقه شانتې دین د الله تعالی دی د دې مسلمان د زړه مثال په شانتې د ډیوې دی د د سینې مثال په شانتې د تاخ دی په دې کې د عقیده د توحید چې نو دا داسې ده لکه دغه پاک تیل چې دا په دې کې چولی شوي دی او چې څنګه هغه ډیوه رڼا کوي دقه شانتې به د د زړه هم رڼا کوي دته به هم حق او باطل ښکاري دته به هم چې نو کفر او شرک ښکاري دی به هم بدعات او شرکیات پیژني او دی به په سمه لار باندې ځي دی به خطا کیږي نه خو دا عقیده مضبوطوله دا زړه کې دننه کوله او د زړه باندې محنت او خواري کوله چې په دې کې د عقیده د توحید داسې نه نوځي دا داسې پخه شي چې هیڅ قسمه وسوسو سره او هیڅ قسمه شک و شبو سره هغه بیا وځي نه هلې به چې نه هغه فایده کوي